وسلموا تسلیما په مینا محبت سره درود شریف حضور په بارگاه باندې وړاندې کوي په ویښه سره په توجه سره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله زما خوږو مسلمانانو رونو لرې نږدې نه راتلونکو معززو محترمو میلمنو او میزبانانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ما عزتمندو اسلامی میاشت اتم میاشت نن 28 تاریخ تے 1443 سنی ہجری جمعه مبارک ورځ دی خیسته ساعتونه رب کریم مونږ تر نصیب کړی دي حق تعالی نه دعا دی رب کریم دې مونږ ته چې څه واورو په دې باندې عمل توفیق را نصیب کی ما عزتمندو قرآن کے اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو بی ایمان و تنا ایمان والو تا اللہ خطاب فرمائی کتب علیکم الصیام پتا سو باندے روجے فرض کړلای شوی کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې ستاسو نه مخکې خلقو باندې فرض کړلای شوی وي فرمائی لعلکم ترحمون لپاره دې چې تاسو باندې رحم وکړلای شي رمضان المبارک د هجرت په دویم کال باندې شعبان المعظم په میاشت کې دا روجې فرض کړلای شوې مخکې مخصوص روجې وي لکه د لسم ذوالحجة الحرام روجه وه باقاعدگی سره حضور په شریعت کې داسې ډېرې روجې نوې فرض رمضان نه مخکې یاد وساتئ رمضان آغا میاشت بحقی شریف کے دا روایت موجود دے اللہ رب کریم دے میاشت پا اولنی تاریخ باندے ابراہیم علیہ السلام باندے آسمانی صحیفے نازلے کردے دی او دے میاشت رمضان المبارک پا شپگم تاریخ باندے شپگم رمضان المبارک تا اللہ رب کریم حضرت داؤد علیہ السلام باندے زبور کتاب نازل کړی دی د دې میاشتې رمضان المبارک په اوم تاریخ باندې په اومې ورځې باندې الله رب کریم موسی علیه السلام باندې تورات نازل فرمایلی دی او د دې میاشتې په 14 تاریخ باندې الله رب کریم حضرت عیسی علیه السلام باندې انجیل کتاب نازل کړی دی او تاسو ټولو ته پته دی چې 27 رمضان المبارک پشپا باندے اللہ رب کریم آسمان دنیا تا قرآن مجید نازل فرمائے لائے دے او بیا دریبان دے شلو کلونو کے تجدریج بتدریج لگ لگ نازل دو او محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل امت تا حوالہ کولو دا میاشت دا قرآن میاشت او دا اغا میاشت چې د دې میاشتې په 5 تاریخ باندې د ټولو جنتی بیبیانو سرداره حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها له دنیا نه تشریف وړی دی که مونږ خیال وکړو نو دې میاشتې کې واړه برکتونه او رحمتونه دي حدیث شریف په غور سره واورئ شعب الایمان کہ دا حدیث موجود دے ذکر کڑے دے بحقی پاوالے سرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل منبر شریف تخطو نو یو خپا مبارک چکی خووی فرمائل آمین بیچ دویم کی خووی فرمائل آمین چه دریم کی خووی فرمائل آمین چه کلا جمعہ وشوا تقریر ہر سے ختم شو صحابہ کرام عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن خو تاسو یو داسې عمل وکړلو چې مخکې چیرته تاسو داسې عمل قربان نه دی کړی
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ورته فرمای ها ما سو وخت په منبر باندې اول خپل قدم شریف ګدولو ما خواته جبريل حاضر شو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز دعا کوم ته امین په وکا جبريل امین دعا وکړه س دعا وکړه یا ربا چا خواته چې د تا محبوب ذکر وشي تا حبیب یاد کړل شي او تا حبیب باندې دا خلق درود نو وای دا خلق هلاک وې دې دا الفاظ ادا کړه ما امین پسې وکړو بیا وې په دویم باندې منبر په دویمه پوړی چې ما خپې خودله جبريل بیا دعا وکړه یا ربا چاته چې مور او پلار ملاو شي په داسې حال کې چې مور او پلار بوډاګان وي او د ځوان وي صحت وال وي صورت وال وي او د مور او پلار خدمت ونکي دا سړی هلاک کې نو ما پسې فرمایل چې آمین او درې مې دا دعا وکړله چې په درې مې پوړی مې خپې خودله دا دعا یې وکړله چې یا ربا چا خواته هم رمضان المبارک تشریف راوړي دا قدر والا دا حرمت والا دا عزت والا دا آبروی میاشت راشي او ځان پکې اون بخي یا رب دا سړی هلاک کې نو فرمایي ما پسې فرمایل چې آمین اوس تاسو لږ ما طرف متوجه شئ چې دعا کوونکې جبريل وي چې هر قسم صغیره کبیره گناه نه الله ټول فرشته پاکي کړي دي معصوم دي او آمین کوونکې د ټولو انبیاء سردار بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ نہ بعد دویم مقام او مرتبه دستا او زما خیسته نبی دی اغه چ آمین پسیو کی نو دا بسنګ نه قبلی کی دا دعا نو ما عزت مندو تاسو خپل اندازه ولګوي سوچ وکي فکر وکي چې دې میاشت ته الله څومره عزت او مقام ورکړی الله اکبر ما عزت مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی پورز د محشر به یو نوجوان راوستولی شي او جهنم په غاړه به ودرولی شي دی به ډېر کوشش کوي چې زه بچ شمه خو اخیر به فرشتې راونیسي او الټه مخ به دوزخ ته ورغوزار کړي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما تپوس وکړو چې دا کم داسې زما امتی دی دا کم داسې بد انسان دی چې جهنم ته الټه مخ ور غزار کړلی شو فرمائی ما تب وویلی شي دا د ستا امت هغه یو کس دی چې دی ځوانو او ځواني باوجود هم رمضان ادب او احترام نه کولو رمضان المبارک کې چې څنګه په عامو میاشتو کې به ګناهونه کول دقسې به په رمضان مبارک کې کول ما عزتمندو قدرمندو د دنیا لک شانته لذت خواهش او خوند لخاطر داسې نه چې ستا زما آخرت خراب نشي اوس رمضان مبارک آمد دے نو الیکشن وشو خلق په خلقو لورزی مبارک بادیان بکوي او مقصد دا هر چا یو خپل انداز جوړ کړی دی چونکه جمهوری ملک ته څوک په ډولو باجو سره ورزي څوک په سنګي ورزي څوک په سنګي ورزي نو ما عزتمندو یاد وساتئ زما دا خبره هم یاد وساتئ دا وخت په تیر شي خو کچیرته دا ګناه مونږ نه په رمضان کې وشوه بیا یاد وساتئ بیا ډېر سخت جرم دی ویسے هم جرم دی خو په رمضان مبارک کې ګناه کول یوه ګناه بیا په اویا ګناهونو درته بدلیږي او رب کریم ډېر زیات پې خفه کیږي ولې چې دا هغه میاشت دی چې نبی علیه السلام فرمایي ټول کال دې میاشتې راتک په خوشحالۍ کې جنت سجاو کیږي ستاسو همو خواته یو میلمه راځي که نه یاره دا شیز وکئ داسې سجاوټ وکئ یاره فلانی میلمه راځي ډېر قدرمند دی ډېر لرې ځي نه راځي
کله چې دا میاشت راځي د دې میاشتې راتګ په خوشحالۍ کې ټول کال جنت سجاو کیږي. جنت خو ویسې هم سجاو دی، ویسې هم جنت ښایسته دی. الله محبوب فرمایي چې مثال نشي بیانولی، جنت په دنیا شي سره مثال نشي بیانولی، او چې دا کم بیان شوي دا د خلکو پوهې دپاره دي. جنت یو داسې ځای دی او دکه جنت رب کریم فرشتې ټول کال رمضان راتک په خوشحالۍ کې سجاو کوي. او بیا زمونږ نادانان څه کوي؟ یاره جي سبا به پېښور ته ځم زه خو روژه نه نیسم. مختلفو خبرو سره هیلو سره مونږه څه کوو؟ دا قدر میاشت چې دی مونږ روژې پرېږدو. یادو ساتئ رمضان یوه روژه چې څوک پرېږدي، ماتول خو پرېږده، څوک د رمضان یوه روژه چې پرېږدي که عذر یې نه و چې یوه روژه پرېږدي چې 80,000 کاله روژې نیسي، هغه فضیلت په نه کې حاصل چې کم په رمضان کې درته میلاویږي. دومره شرف او مقام والا میاشت. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا په سن 90 هجری کې دنیا نه پرده فرمایله، ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی. دی فرمایي 3 کاله ماته سعادت میلاو شو په مکه مکرمه کې، او خاص کر رمضان مبارک دا میاشت. فرمایي یو نوجوان براغی سحر کې طواف بیا وکړو، 2 رکعته نفل بیا وکړو، هغې نه بعد بیا ماته سلام وکړو، بیا به روان شو. څو ورځې د ما سره دعا سلام کلام وکړو، ما هم طبیعت سره ولګېدو، ما هم د سره ناسته اختیار کړه. ډېر انتهایی نوجوان پرهیزګاره نوجوانو د عبادت او د مخ ته کتلو ما ته خوند را کولو. فرمایي څو ورځو بعد هغه نوجوان بیمار شو. زه عیادت ته ورغم، تپوس له د ما ته وی چې ما ته پته دی زه نه پاته کېږم، خو زه تا ته وصیت کومه. څه وصیت کومه؟ دا وصیت درته کوم چې مړ شمه کفن په خپله راکا، غسل په خپل لاس راکا، او جنازه مې په خپله ادا کا. بیا مې چې قبر کې کېږدې نو په مړي باندې دا اولنۍ شپه ډېره زیاته سخته وي، ته مهرباني وکړه دا اولنۍ شپه ما خواته تېره که ما ته تلاوت کوه. فرمایي ما ورته وی ټیک دی. نوجوان څو ورځو بعد وفات شو، غسل مې هم ورکړو، کفن مې هم ورکړلو، خخ مې هم کړلو. فرمایي ورغم په قبر باندې کېنستمه، تلاوت مې قبر خواته شروع کړو، زه تلاوت کومه. فرمایي په دې کې ما سترګې ورغې، ما باندې غیبي آواز وشو، وای اے سفیان ثوری دا بنده چې دی، دا بنده دا مونږ د قرآن په تلاوتونو او د رمضان روجو سره دی ښایسته کړلو، نه دته د ستا تلاوت ضرورت شته او نه دته د ستا تلقین ضرورت شته. دا مونږ د رمضان قدر په برکت سره بخلی دی او دته معاف وکړی دی. فرمایي 3 شپې مسلسل ما هلته تېرې کړې، ما به سترګې پټې شوې، ما ته به په خوب کې دا وینا وشوه چا چې د رمضان قدر وکړو. د بصرې په ښار کې یو اور پرست مجوسی اوسېدو، په رمضان مبارک میاشتې کې روان دی، زوی له ګوتې نه نیولی دی. په دې کې زوی لاس کې سیب نیولی او سیب یې راواخیستو او په خوراک کې شروع شو. چې په خوراک کې شروع شو، پلار ور وکتل نو یوه څپېړې ته وتمبوله، وی تا ته شرم نه درځي؟ مسلمان روجې دي او ته خوراک کې. بچی ورته وایي بابا ته خو خوراک کوې، ما ولې بیا منې کوې؟ وایي زه یې کوم خو زه خو یې کور کې کوم، د مسلمانو په بازار کې خو یې نه کوم. نو ما عزتمندو کتاب لیکي الله رب کریم د دې اور پرست دغه عمل باندې دومره ته خوشحاله شو چې مرګ نه مخکې ایمان دولت ور نصیب کړلو، او ایمان دولت سره سره رب کریم بې حسابو کتاب د بخښنه وکړله. ما عزتمند دا یوه داسې میاشت روانه ده، داسې عظیمه میاشت را روانه ده. ما عزتمندو یو نوجوان متعلق راځي، محمد نومو، ټول کال به په ګناهو کې ملوث و، منځ روجې څه داسې خاص هغه نه، خو کله به چې رمضان مبارک دا ښایسته میاشت راغه، ده به غسل وکړلو، خوشبوی بیا ولګوله او صفا جامې بیا واغوستلې او جومات روخ بیا ونیسلو
او شپې د ورځ تلاوت کوا، روجې، غیبتونه، فضولیاتونه به ځان ساتلو. مرګ نه بعد چا په خوب وکتلو، ما فعل الله بک، رب څه معامله تا سره وکړله؟ وی کله چې زه رب په حضور باندې حاضر شو، ما ته رب کریم وفرمایل نوجوانه ډېر ګناهګار وي، ډېر ګناهونه دې کړي دي، ډېرې نافرمانیانې دې زما کړي دي، خو د رمضان قدر دې کړی دی، رمضان تعظیم دې کړی دی، د دې میاشتې صحیح قدر تا په خپل بدن باندې لازم کړی، ورزه د دې میاشتې قدر په برکت سره ما تا ته بخښنه کړې ده. نو ما عزتمندو دا یوه داسې قدر والا میاشت را روانه دی. الله محبوب فرمایي چې څوک په دې کې نفل ادا کی، رب به دتا په نفلو باندې د فرض و ثواب عطا کوي. او فرمایي یو فرض الله په 80 فرض ورته بدلوي، او فرمایي په 1 سجدې باندې الله دته 10,000 نیکیانې عطا کوي. او فرمایي کله چې دا روژې ماتي ټیم شي، ډېر ښایسته حدیث درته بیانوم، واورئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې روژې ماتي ټیم شي او دلته بندگان دعا کوي، رب کریم په خپلو روژهدارو باندې فخر کوي، فخر. او فرشتو ته فرمایي تاسو وې چې ته آدم مه پیدا کوه، اولاد آدم مه پیدا کوه، دا به خونریزي کوي، دا به فتنه او فساد پیلاو کوي. اے فرشتو ته ورته وګورئ په دسترخوان هر قسم نعمت موجود دی، خو چې زما نوم نه وي اخیستلی شوی او وخت نه وي شوی، تر هغه وخته پورې زما بندگان ورته ګوري هم نه چې څنګه دی. نو رب کریم دومره دریای رحمت په جوش کې راشي. الله محبوب فرمایي داسې خلق چې ګناه په وجه سره دوزخ ته تک په واجب شوی وي، یو نه، دوه نه، 10 نه، 20 نه، 0 نه، بلکې 10,00,000 خلق الله رب کریم جهنم نه راوباسي، هر ماښام ته او جنت ته دننه کوي. چې څه شی وکړي چې د دې میاشتې قدر او تعظیم او روژې ماتي په ټیم باندې دا انداز اختیار کړي. او بیا محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کله چې زما بندگان شپې را پورته شي، محبوب فرمایي الله رب کریم فرمایي آسمان دنیا باندې رب تعالی تجلو فرمایي، رب کریم فرمایي څوک شته چې دی مانه څه وغواړي او زه ور عطا کړم، داسې څوک شته چې دی د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او زه یې ګناه معاف کړم، څوک داسې شته چې دی ما له جهنم نه پناه وغواړي او زه جهنم نه پناه ورکړم، او څوک داسې شته چې دی له ما نه ما جنت طلب کړي او زه درته جنت ور عطا کړم. خو ما عزتمندو مونږه مشرانو سره بیا روژه کې سیزن وي، درزیانو سیزن وي، څه کوي ورځ او شپه ورته یوه کې، روژه هم په منډه، منځ هم په منډه، یاره څوکو سیزن دی. او کاروباریان مو چې وي دا خبره پېښور کې دا خبر عامه ده، وایي 15 ورځې د الله دی او 15 ورځې زمونږ د کاروبار دی. 15 ورځې دوی نه ښه عبادت کوي، 15 دن نه بعد بیا 16 رمضان چې کمې جهنم نه ازادۍ ورځې شروع شي او جهنم نه ازادي اشره شروع شي، بیا څوکي بیا زمونږ بازارونه ډک شي، خصوصا لکه رمضان اخیرنی رمضان ته 29 رمضان ته زمونږ بازارونو کې څه حال وي، څه شی اختر را روان دی. دا جامې خو مونږ کل کاله غوندو، څوک هم لوس نه ګرځېږي، بیا که ته نوې واغوندې نو څه به وي پې، او که زړې واغوندې نو څه به وي. او بھائی اختر خو د هغوی خلقو دی چې چا روژې قبولې شوي دي، اختر خو په جامو نه کېږي، اختر په پیزارو باندې نه کېږي، دا د مسلمان نادانی ده. به هر حال ما عزتمندو قدرمندو دا میاشت په کار دی چې سړی ښه په عبادت سره تیره کړي. وګورئ دا قبرستانونه چې ډک دي، دا کاروباریانو، دا ډیلرانو، دا پهلوانانو، په دې کې ماسټران هم وو، په دې کې انجینیر هم وو، په دې کې ډاکټران هم وو، په دې کې اعلی افسران تر دې پورې چې ملک پاکستان وزیر اعظمان او گورنران، وزیر اعلی، MNA، MPA دا ټول نن خاورو لاندې پراته دي. ما عزتمندو قدرمندو په دې کې کامیاب انسان څوک دی؟ کامیاب انسان هغه دی
الله محبوب فرمای کله چې یو نیک قبر تراشي، نیک یو پرهیزګاره یو متقی بنده چې کله قبر تراشي د ده په مرګ باندې آسمان فرشتې جړاو کی وای ای کاش لزمکې نه بیا یو نیک بنده پورته شو چې کله د قبر کې خودلی شي. الله محبوب فرمای مشکات شریف حدیث ته عاطف غیب نه آواز په باندې وشي، رب کریم ورته فرمای نم کنومت العروس، فرمای نن داسې په د خپل قبر کې سمله ودشه څنګه چې ناوې اوله شپه په خپله کمره کې په آرام سره پرته وي چې خاوند نه علاوه مې څوک نشي خوځولی. فرمای دکه شانتې ته په خپل قبر کې آرام کوه تر دې پورې الله محبوب فرمای چې بیا ورځ د محشر شي، ورځ د محشر شي، قیامت ورځ برپاو شي او فرمای اسما قبرونه وسیرلی شي. په دې وخت کې دا نیکان چې له خپلو قبرونه راپورته شي وایي به مونږ چا له خپل خوب نه راپورته کړو، زرګونو کاله به تیر شوي وي، وای به یا رب مونږ چا له خپل خوب نه راپورته کړو، مونږ ته خو داسې معلومیږي چې مونږ اوس وده شوي یو. کنه تاسو وګورئ چېرته سیلاب راشي، اوبه راشي، د نیکانو قبرونه وګورئ څنګه کفنونه تر و تازه پراته وي، کالونه په تیر شي، کفن ته هغې کپړې ته هم خاوره څه نه وایي. او بد انسان 3 ورځې لا نه وي تېرې شوې چې دومره سمیل ته راځي چې خپل خپلوان هم نږدې نه ورځي. نو ما عزتمندو قدرمندو نادانی مکوئ، عقلمندی کوئ. دا مبارکه میاشت را روانه ده، کوشش کوئ ورځ په ورځ نوافل پکې زیاتوئ، کوشش کوئ قرآن مجید تلاوت پکې زیات کړئ، کوشش وکئ. دا د ستا او ما د ژوند مثال د واورې په شان دی. واوره د که من راوړه ولې به شي، که د یو دړی راوړه ولې به شي. دا ستا او ما زندگی هم دقسې دی لکه واوره چې له سانچې نه راوباسې له برف کارخانې نه او بس د دې ټایم ختم شي په ولې کېدا شي، دقسې دا ستا او ما زندگی چې دی دا اوس یو ځل له مور نه را پیدا شوې دنیا ته راغې، بس زندگی د په کمېدا باندې شروع شوه، زندگی د په کمېدا شروع شوه، ساګانې د کمې دي. نو اوس کوشش کوه چې نیکۍ څومره زیات ځان سره وایسې، چې څومره زیاتې نیکیانې د ځان سره وړې دوره د فایده دی، او چې څومره د کمې نیکۍ وړې ځان سره دوره د نقصان دی. نو نادانی ما اختیاروئ، عقلمندي اختیار کوئ. ما عزتمندو قدرمندو کوشش وکئ دا مبارکه میاشت دی چې په عبادتونو سره تېره کړو. انشاءالله زمونږ په دې فیضان مدینه کې به د هفتې ورځ امید دی چې انشاءالله 29 شعبان به وي. نو 29 شعبان سبا ورځ دی او شپه چې دی بیا د رمضان راځي، نو هفتې ورځ یعنی سبا ورځ چې دی او د بله ورځ والا شپه به راشي، یعنی هفتې ورځ او د اتوار شپه ختم به شروع کېږي زمونږ په دې فیضان مدینه کې. د شپږو شپو تاسو کوشش وکئ په دې ختم کې شرکت وکئ، په خپله هم راشئ، واورئ الله کلام، واورئ چې په غوږونو د الله کلام ولګي. نو قرآن به دا ګوی کوي چې یا ربه په ورځ د محشر به دا ګوی کوي یا ربه زه په دې غوږونو اورېدلی یم څنګه دا غوږونو ته جهنم ته لیږي. یا ربه ما قدر یې کړی دی په دې خپل وجود سره، ما ته ودرېدلی او زه ګوی کوم، ما اورېدلو دپاره به ولاړو، یا رب جهنم ته څنګه لیږي. تر دې پورې سوره مجادله او دین علاوه یو بل صورت محبوب کریم فرمای په ورځ د قیامت به الله سره په جنگ شي، وای به یا رب یا خو مونږ له کتاب نه لرې کله قرآن نه، یا خدا بنده د خپل چې د جهنم نه وباسه جنت ته ولېږه. ولې و یا رب ده به په دنیا کې زمونږ تلاوت کولو. ما عزتمندو داسې میاشت را روانه دی، ختم به وي پکې شپږو شپو ختم به وي. کوشش وکئ الله رب کریم دې مونږ ټولو ته په دې کې ودرېدل نصیب کړي. نور